أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. سورة الحشر 3 نمبر آیات. په دې 3 نمبر آیات کې د دې مسلې وضاحت ده چې د الله تعالی عذابونه یوازې په جلاوطنۍ پورې خاص نه دي، چې کنه سړی به جلاوطن شي دغه عذاب یو بل عذاب بنئ، بلکې د الله تعالی نور هم قسم عذابونه شته، خو د دوی دپاره د بنو نذیر دپاره الله تعالی ټاکلي دا وه چې دې په الحال جلاوطن شي. انو د عذابونو ډېرې نمونې د الله تعالی سره نور هم دي، نو په د پیغمبر په نورو دشمنانو کې دې چې نور عذابونه راشي. نو الله تعالی فرمایي ولولا ان كتب الله، او کو نه مقرر کړي الله تعالی علیهم الجلاء بدی من جلاوطنی وطن پر خودل بل ځکه تشړل دای مقرر کړي نه وي، لعذبهم فی الدنيا، نو بیا به عذاب ورکړي په دنیا کې بل عذاب به ورکړي وي، خو بس دوی د پاره جلاوطنی مقرر شو چې په حال د جلاوطن شي قسم نه بیا به بل عذاب راشي. ولهم فی الاخرة عذاب النار، او ردی د پاره په آخرت کې عذاب د ووري. نو دای د آخرت لپاره هم تخفیف ذکر شي، کم کسان د دین دشمنان په دنیا کې عذابونه به هم عذابونه دي هم په انتظار اوسېږي، او د آخرت عذاب خو دې لپاره خامخا مقرر دی. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، دغه عذاب ته په دې وجه میلاو چې یقینا دوی مخالفت کړي د الله او د رسول. شاق چې کوم دغه مخالفت ته ویل کېږي چې کوم ښکاره مخالفت پټ نه ښکاره، نو دوی د الله او د رسول ښکاره دښمني کړي او ښکاره مخالفت کړي. ومن يشاق الله، او هغه څوک چې مخالفت د الله وکړي فإن الله شدید العقاب، یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی. در جلاوطنۍ دپاره سبب شو چې دوی د جلاوطنۍ د عذاب په وجه راغی، نو په دې وجه باندې راغی د الله او د رسول مخالف ښکاره مخالف و. څوک چې د الله او د رسول ښکاره مخالف شي، الله تعالی ولا سزا ورکوي، نو دوی له ورکړي. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله، هغه چې تاسو کټ کړي وو ملینة د کجرونه او ترکتموها یم پرې ښودلي وو قائمة چې ولاړو على اصولها په خپلو تنو باندې، فبإذن الله نو د الله په حکم باندې وو. وليخزي الفاسقين، او دې دپاره چې الله وشرموي فاسقان خلک، د دین دشمنان الله تعالی وشرموي ذلیل کړي. دا هم د سوال جواب دی، او سوال دا ده چې اسلام او شریعت د فساد نه په سختۍ سره منع کړل چې فساد دې نه کېږي، او په جرایمو کې د ټول نه غټ جرم د انسان فساد شروع کړي. فساد تعریف دا ده چې د انسان دنیاوي ضرورت یا اخروي ضرورت، یا داسې ووایه چې دنیا هغه څیزونه چې کم د انسان د جسم سره تعلق دی یا د روح سره تعلق دی، لکه دین واخله. د دغه دشمن چې څوک وي نو دغه مفسدي او ورانکاری فسادګري. اوس به دې واقعه کې چې کم د بنو قریظه او د بنو نذیر کومه واقعه ده او د جلاوطنۍ والا کومه خبره ده، نو په دې کې صحابه کرامو د یهودیانو کجوري کاټ کړلې او هغې ته اور واچو، او ځینې یې ولاړې پرېښودلې، خو ځینې یې کاټ هم کړې او بیا هم سېزرې وله. نو د مخالفینو سوال دا و چې دا خو ځان نه فساد شو، د هغوی باغونه کټ کول او سېزل دا خو فساد کې داخلي دنیاوي ضرورتونه ولا خراب کړل. دې ځکه کې د هغې جواب چې ما قطعتم من لینة، هغه چې تاسې کټ کړي وي د کجورونه او ترکتموها یم پرېښودلي دي دغه کجوري قائمة چې ولاړې دي علی اصولها په خپلو تنو باندې، فبإذن الله دا د الله تعالی په حکم باندې، او چې کله د الله حکم شو نو بیا به کې چا باندې اعتراض رانه. یعنې داسې ووایي د دې شړل او کجوري کټ کول په طور د عذاب باندې الله مقرر کړي چې داسې دې وشي، نبي علیه السلام ته یې وحي کړی و چې داسې دې وشي. نو په دې کې د سوال ځای نه پاتې کېږي، ځکه دا د دې د ګناهونو جرمونو سزا و الله ورکوله. البته که وحي نه وی نو فساد کې به شمارېدلی، خو په دې منځ کې وحي شته، وحي پرې شوي ده. لکه په دې زمانه کې څوک داسې کوي چې د یو چا کورونه باغونه دې طریقه باندې ضایع کوي، نو دغه ته اصلاح نشي ویلې، دغه ته عذاب ځکه نشي ویلې چې دغه ته د الله تعالی وحي بیا نشته چې دا چې د پلانې کور روان کړو باغ ولا وسېس داسې کو نشته، قطعي وحي خو پکې نشته دی، نو چې نشته نه په فساد کې شمارېدلی شي. خو د خیبر په واقعه کې چې کوم دی نو دې کې وحي موجود و، نبي علیه السلام ته الله دغه څنګه ویلي چې پلانې باغ روغ پرېږده په خپلو تنو باندې ولاړ پرېږده او پلانې باغ کټ کا او ورله ومسېزه. وليخزي الفاسقين، او دې دپاره چې الله تعالی وشرموي نافرمانه خلک. نو الله حکم او الله تعالی غوښتل چې نافرمانه خلک الله و شرمای ذلیل کی
دین دشمنان الله تعالی ذلیل کې وې شرمې دغه د پاره دغه حکم الله را لګلو وما افاء الله على رسوله او هغه مال چې الله ورکړي خپل پیغمبر ته منهم د دوی نه افا هغه مال ته ویل کېږي په مال فی هغه مال ته ویل کېږي چې په دې کې د مسلمانانو طرف نه محاصره وغیرہ وشي لیکن جنگ پکې ونه شي باقاعده جنگ ونه شي د جنگ د کولو نه بغیر یو مال حاصل شي هغه د مال فی وي او چې کوم جنگ وشي د جنگ نه بعد حاصل شي هغه د غنیمت وي نو په دې آیات کې د غنیمت او د مال فی د فرق بیانېږي چې په دوه کې فرق شته الله تعالی وما افاء الله على رسوله هغه مال چې الله ورکړي خپل پیغمبر ته پتا ور د فی باندې منهم د دوی نه فما اوجبتم عليه من خيل تاسو نو غلولي په دغه باندې من خير اسونه جنگ بګینه او چې اسونه لمنډي ورکړي وي او دشمن پسند غلولي وي ولا ركاب او نو خان یعنی جنگ بګي د سره ونش ولكن الله يسلط على رسله لیکن الله تعالی غالب کوي خپل پیغمبران علی من یشاء او بچا باندې چې غواړي نو بس دغه سی به غالب کړو کافرانو بدنو کې روب راغ برنه خو ویریدل والله على كل شيء قدير او الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا نو په خیبر کې کم غنیمتونه حاصل شو دا غنیمت نو بلکې دا مالی فی او دا دغه جنگ نو شوی الله تعالی ما افاء الله على رسوله من اهل القرى هغه مال چې بتور د فی الله ورکړی خپل پیغمبر ته من اهل القرى د کلی خلقونه د کله مراد يهوديانو کلی دي چې يهوديانو کلو باندې محاصره وشولي او دا مال دی واخیستل شي نو دا وسره تقسیم اولو طریقه ده فلله وللرسول دا الله د پاره دی د الله د پیغمبر د پاره دی الله د پاره کېدل معنا دا د جدي د تقسیمولو اختیار صرف د الله سره دی وللرسول د پیغمبر سره په دې ځکه کې دا کم للرسول کې کم لام دی نو دا د پاره د تصرف او استحقاق دوه د پاره دی په معنی دا شو چې پیغمبر سره د دې تقسیمولو اختیارات هم شته او په خپل باندې د مستحق هم دی ولذل قرب او د خپلوانو د پاره نو مده کې د الله صرف د استحقاق د پاره د اختیارات د پاره نه دی نو معنی دا شو چې د مال مستحقین صرف د نبی علی السلام نزدیک خپلوان بنو هاشم خاندان والیتام و یتیمانان دي والمساکین و غریبانان و ابن السبیل مسافر نو دې باندې به دا مال تقسیمي کی نو نبی علیہ السلام به خپل کور خرچه هم د مال فینه کوله او خپلوانو ته به هم بنو هاشم کوم خاندان چې هغه ته به هم ورکوي دینه بیا بنو هاشم ته ورکول بده کې غربت شرط نه دی چې مالدارانو ته هم ورکول شي ټیک او دغه نه علاوه چې کم دین بیا یتیمانان مسکینان او مسافر خلک دغه ته ملاویږي باقی مال کای لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم دې د پاره چې نشي دغه د مالفه گردش کوون کې پمنځ د مالدارانو کې چې د مالدار نه بل ته ورزيږي د بل نه بل منکم استاسو دا رد په هغه جاهلیت په قانون باندې چې په هغه زمانہ کې به کله مالفه حاصل شو بادشاہ د سردار د حکمران بادشاہ پر سیګار وکړه چې دنه مسلوره مې سب یې خپل ځان ته قبضه کړه ابه واخستره دریسي په پاتش په دریسو کې بده اختیار وکړ ټول ځان لخل یم ټیک ده چې چاله د خپل مرزي ورکې نوم ټیک ده اختیار من بو د غریبانو به کې نوم نو سړي به په ذکر نو نو باقي مال بدر اواغه سبد سردارانو بر مالدارانو له به ورک چې کوم نه چانه به تمه کېدا غیر به لګ لګ ورک په دې کې به د غریبانو د مسکینانو یتیمانو بالکل ذکر نو نو دغه د مالی په بیا د مالدارانو په لازمي گردش شروع زګه د قوم سردار په خپل مالدار چې صدر مده واري خمالدار به چې کوم ورکې یغه مالدارانو ته ورکې نو د غریبانو ته په د سرسي ونشوله نو الله تعالی وای وست نظام بدل له اسلامي نظام بدل له پدې کې به غریبانان ته تقسیمیږي هغه به یتیمانان مسکینان مصابه ټول به شاملي او دا حکم دې د بار راغلی کای لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم چې دغه مال گردش ورکې په منځ مالدارانو تاسو کې وما اتاکم الرسول هغه څه چې راوړی تاسو ته پیغمبر علی السلام په خذوه دغه ونیسي وما نهاکم عنه هغه څه چې کوم نه منی کړی پانته دغه نه منیش دا حکم عام دی کله غنیمت باره کې حکم دی کله بل څه باره کې دی هر حکم چې د الله پیغمبر تاسو راوړی دی غونیسي او چې کوم څه منی کړی دغه نه ځان بچ دی اولنی جمله کې الله وما اتاکم الرسول هغه څه چې الله تاسو راوړی دی د سینه وای چې وما امرکم هغه څه چې تاسو ته حکم کړی دی زګه د امر حکم چې دا خاصي او د وما اتاکم دا حکم عام دی نو بده کې د نبی عليه السلام هغه ویناګانی هم شامل دي چې کوم خلکو ته کړی دي افعال به شامل دي کوم افعال نبی عليه السلام په خپل باندې کړی دي چاته ویل دي خو نبی عليه السلام په خپل باندې کړی دي او خصوصیت نه دي هغه به شامل شو دا شن حال چې په کوم حالت باندې نبی عليه السلام ژوند تر کړل په کوم حال باندې
هغه عمر تیرا او حالت د نبی عليه السلام هم پدې کې شامل شول کې نبی عليه السلام زما کې چې کار کړی او نبی عليه السلام دې منی کړی نه دا د حدیث تقریری ویل کېږي نو بده ذکر کې دا امر نه دی خو لیکن بده او ما اتاکم الرسول کې دا شامل دی نو بده جمله کې تعمیم او عاموال زکزیات او نو بده وجه باندې داس ذکر شو امر ذکر پکې را نه غږه خاص هو کبي فخذوه دغه ونه سي وما نهاكم عنه هغه تاسو دې منی کړی پانته دغه نه منی شي واتقوا الله د الله نو ویریږي ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کوي